نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم. عزتمندو مسلمانانو ورونو، نن د اخلاص مبارکي مختصر وضاحت او بیان کوو چې اخلاص څومره ضروری دی په هر یو عمل کې، او بیا چې کله اعمال وشي نو د اعمالو کې د اخلاص کومه حصه ده او کوم مقام او کوم مرتبه ده. چې کله انسان یو عمل کوي او باقي اخلاص موجودي نو د هغه عمل هغې ته څه بدله میلاویږي، او بل هغه چې انسان عمل کوي او باقي اخلاص نه نو هغه څه میلاویږي. الله رب العالمین فرمایي چې ما د خلکو ته صرف د دې خبرې حکم کړی تاسو د یو الله عبادت کوئ، په داسې حال کې چې تاسو د الله تعالی له خالص عبادت کوونکي، خالص د الله رب العالمین ته عبادت کوئ، یعنی دا صفت او دا خوبي په تاسو کې خامخا او ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکات، تاسو مونځ قایموئ، زکات ورکوئ، وذلک دین القیمه، او دا هغه دین دی مضبوط او برابر. احسان معنا عربي کې احسان او د لغت په کتابونو کې د دې معنا خالص کول، یې سیز د چا د پاره خالص کول دې ته احسان وي. او په اسلامی محاورو کې د هر نیک کار چې په هغه صرف خالص د الله رب العالمین د رضا لپاره دې ته احسان وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د احسان مبارکي الله رب العالمین خپل پیغمبر ته ډیر آیاتونه دی بارک ذکر کړي: فعبد الله مخلصا له الدین، چې د الله عبادت کو په داسې حال کې صرف د الله تعالی لپاره خالص کوونکې د دین نه، یعنی ستا په دې عبادت کې چې خلوصي خالصوالی کې د الله نه علاوه بل چا د پاره نه، صرف او صرف د الله رب العالمین د پاره. بیا د عبادت مختلف اقسام دي، که عبادت قلبی یعنی د زړه عبادت، که عبادت بدنی د بدن عبادت، که عبادت روحانی هغه چې د روح ته په هغې باندې تسکین میلاویږي، که مالی عبادتي الغرض هر قسم اطاعت، هر قسم د نیک کار کې د اخلاص دا پکار د یو اهم رکن دی او اعظم رکن دی اخلاص، چې کله د په عمل کې په هر یو عمل کې اخلاص موجودي نو د انسان ته به کامیابي میلاویږي. دیو جن د ایمان بنیاد هم د اخلاص دی، او اخلاص د هغې ایمان اولنی رکن دی چې خامخا انسان با چې کله به د کې ایمان موجودي نو ایمان سره به د کې خامخا اخلاص موجود دی. په کم ایمان چې اخلاص موجودي نو هغه د انسان ته فایده ورکوي، او کم عمل او ایمان کې چې اخلاص موجود نه وي نو په هغه کې بې نفاق راځي او منافقت راځي. ځکه باقي ځان ښودل راځي، بل ته چې کوم دی ځان شو کول دي، او په اخلاص کې صرف او صرف الله رب العالمین ته ځان دغه کول. ذکر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اوږد حدیث ذکر کړلی، حدیث جبریل هغه ته وایي د عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه په روایت باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله جبرائیل علیه السلام راغی او تفوس یې ته وکړو چې په اخبرني عن الاحسان، د احسان مبارک ما څه وضاحت وکړه، بیان وکړه، خبره وکړه چې احسان څه ته وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل: ان تعبد الله کأنک تراه، ته د الله تعالی عبادت کې په داسې حال کې چې د الله تعالی اینې، یعنی بعینه ته الله تعالی ته ګورې نو ته د الله دې عبادت کې. فإن لم تکن تراه، که د الله تعالی نه اینې نو فإنه یراک، د الله تعالی اینې، د الله تعالی تا اینې.
نو سړی چې عبادت کوي نو د عبادت په دې درجه باندې چې د انسان دا په ذهن کې په سوچ او فکر کې دا راشي الله رب العالمین زینم زاغله عبادت کوم او کده د الله رب العالمین نه ني نو فانه يراك الله رب العالمین د انسان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام تعریف دا وکړي چې الله تعالی تعینی نو چې عبادت کینو په عبادت بس صرف او صرف دا د الله رب العالمین درزه لپاره وکي او په صبر اول کې اخلاص شي ځکه د عبادت دارومدار دا په احسان او په اخلاص باندې دی چې څومره په اعمالو کې ستا اخلاص ډیرو او ستا په دې کې احسان ډیرو نو طالب الله رب العالمین دی باندې لوی مقام مرتبه درکړي ځکه په اسلامی عبادتو کې په ایمان کې په نور او عبادتو کې او د هغې د قبولیت لپاره په ډېر ځایونو کې د اخلاص دا شرط ګرځولی دی چې دا خامخا به دې کې خالصوالی راولي او په دې خپل عمل کې اخلاص پیدا کړي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نیک کارونه چې باید کې ریا او نمود او نمایش نه وي که دا پکې یو د شرک دی دیو جنا د لا اله الا الله دې مطلب دا دی چې الله رب العالمین رښتونه معبود دی او مونږ د هغې بندگان او غلامان یو مونږ د هغه په بندګۍ او غلامۍ کې څوک نه شریک کوو د الله تعالی د بندګۍ د غلامۍ تقاضا هم دا ده چې کله انسان نیک کار کوي دا صرف او صرف د الله رب العالمین د رضا لپاره دی کوي او د خپل آقا او د خپل معبود او د خپل رب د خوشحالولو لپاره کوي د بل سره لپاره نه کوي نو چې کله د په عمل کې دا خبر موجود چې دا سره په عمل کې د الله د رضا لپاره د په عمل کې اخلاص ته للهیت ته پکې صرف او صرف د الله رب العالمین د رضا لپاره دی نو دا د عبادت تقاضا دا پوره شو ورنه کړه د په عبادت کې د الله رب العالمین رضا مقصود نه و د الله رب العالمین د رښتونی رضا مقصود نه و اخلاص پکې نه و دې انسان له دا توفیق نه ورکړي ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي او ټول پیغمبران دې پر راغلي چې وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحيه الیه الله خپل پیغمبر ته یستانه مخکې موږ پیغمبران لیکلي دي نو موږ تر دې خبرې حکم کړی چې انه لا اله الا انا فاعبدون چې دې خبرې وضاحت دې قوم ته وکړي چې د عبادت لایق یو الله د الله رب العالمین وي زماره سیوا د عبادت بل څوک نشته فاعبدوني زما عبادت وکړي نو د الله رب العالمین علاوه بل چا عبادت نه کول ځکه اخلاص ټول نه لوی څیز دی او چې کله د انسان ته اخلاص حاصل شي نو د په نفس باندې قابو راشي او چې کله په نفس باندې قابو راشي نو په دې انسان نه الله راضي شي او په حقیقت کې د انسان د پاره لوی دشمن د نفس دی ځکه نفس د قسمه قسم وسوسې وراچي په غلطو کارونو برایانو باندې د مجبوره کوي او د کله کله د نفس د وې د پلانیت چې کوم د ځانو خوا دی پلانیت ځانو خوا دی د خپل عمل د ریا شکل اختیار کی او هغه د اخلاص نه وي دیو جن پیغمبر الله رب العالمین فرمایي چې ارایت من اتخذ الهه هواه دا هغه سړی نه دی چې هغه خپل معبود د خواهش ګرځولې ان چې د خزلو څه غواړي د مرضی مطابق څه کول غواړي دی هغه کوي او په دې خپل عمل کې د الله رب العالمین مرضی نه کوي یعنی په هر عمل کې د الله رب العالمین مرضی پکار ده انسان چې هر څومره کارم کوي دا به صرف د الله رضا لپاره کوي د الله د مرضی مطابق به کوي د نفس او د خواهش مطابق به نه کوي په نفس او په خواهش باندې بخپک دي او چې کله د بخپک کی دي او د نفس مخالفت وکي د غزور کم کی نو په دې طریقه باندې د انسان د الله سره یو تعلق جوړیږي او چې کله د نفس چې کوم دی دا رسکشي کوي او د نفس کته کوي او د الله اطاعت د الله تابعداري د الله فرمانبرداري دا د برکې نو په دې انسان کې د اخلاص دا پیدا کیږي د ځړم مضبوطیږي د عبادت کې هغه خوان پیدا کیږي چې کوم د عبادت کې پکار دی او لوی څه داري چې په هر عبادتونو کې د پاره به الله رب العالمین اسانه راولي او د اخلاص نه بغیر چې کوم عمل انسان د الله رب العالمین د یوځایوال لپاره کوي د الله رب العالمین د نزدېکت لپاره کوي د انسان نه قبليږي تر څو پورې د عمل کې اخلاص نه راغلي نو موږ مختصر بحث د اخلاص باره کې دا وکړو ان شاء الله آینده د لپاره باندې اخلاص دا دغه جاری چې اخلاص باره کوم احادیث مبارکه راغلي باقي د اخلاص کم فضیلت او اهمیت راغلي هغه ان شاء الله بحث کو मैं आखिर में एक बार फिर पहली वीडियो की तरह अपने उन भाइयों के लिए उन बहनों के लिए उर्दू में कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि मैंने आज इखलास के बारे में कुछ वजाहत की और थोड़ा सा तफसील बयान किया आयात मुबारक से इंशाअल्लाह कल मैं अहादीस मुबारक से इखलास की फजीलत के बारे में कुछ बातें बताऊँगा लेकिन मैं फिर साथियों से तमाम न्यू व्यूवर से
ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, और हमारे सपोर्टर बने और हमारे सपोर्ट करें, हमारे मुआविन बने और हमारे काम में हमारे साथ मुआवनत करें। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं आपको, मैं आपको इंशाल्लाह मुआविन और मददगार बनूँगा। आप हमारी मुआविन और मददगार हो जाइए। इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप जिस जगह पर हो, अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे, अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में आप रखे। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह आपको आपके साथ मुलाकात होगी। इस तरह दूसरी वीडियो से पहले मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि